هغې په بنیاد باندې مولا بالکل دا افر شوی و خو مو ریجکټ کړل. په شرایطو باندې دا ویل شوي وو چې تاسو په شرایطو باندې موږ MP راولو، یخ شي نه تاسو انکور وکړو، بیا یو بل سړي په هغو شرایطو باندې ورسره روزي شوه. آیا دا خبره ټیک ده؟ د اسټابلیشمنټ په خوله باندې وایي چې په ضلع خیبر کې د سهیل خیروب کمپین وچلاوه، توی مخالفت کړی دی، او په بل طرف په سوشل میډیا باندې دا تصور دی چې رازق چې سهیل افریدي کم کارکردګي د هغه مخالفت ځکه کوي چې دا اسټابلیشمنټ لانچ کړی دی. که په مو باندې تر نن ورځ پورې چا دا ثابت کړله چې په عبدالرازق چې تا قبضه ګروپ کې ملوث یا په کم ظلم جبر کې ملوث یا د اسلحې په شومنټ کې ملوث یا د ده خلاف چې تا FIR دی یا د ده خلاف چې تا د چا سره افراط کړی دی، د چا سره یې دوکه کړې ده، نو زه به د ټول قوم مجرم یم. ډېر خلک تاسو به په کمنټس کې هم که چونکې موږ واضحه کول غواړو، ډېر خلک په سوشل میډیا وایي چې رازق چې کم دی ډون دی، قبضه مافیا دی. د سوال کوي چې رازق روبورټ سره چې دومره د ورځې په حساب سره لاکونه روپۍ خرچه کړي، دا به تاسو څنګه جسټیفای کوو؟ تاسو په کم پاور په کم اختیار باندې چې کم 2.5 لکه روپۍ تاسو په څه طریقه باندې راواخیستې دي؟ السلام علیکم قدرمنو کتونکو، زه شاهین شاه یم او دا وخت موږ سره د عوامي نیشنل پارټي ضلع خیبر صدر حاجي عبدالرازق صاحب ورسره ناست دی. هغه سره خبرې ترې کوو په خاص کر د تیرو حوالې سره، چونکې په سوشل میډیا باندې تاسو که وګورئ اکثر د ویډیو کلیپس وایرل کیږي او سخت لهجه کې چې کوم موږ منتخب نمایندګان دي هغو نه پوښتنه کوي، خو بیا په باندې تنقید هم کېږي. رازق صاحب اول ورته دا وایه چې 2.5 لکو چې کومه خبره وه تاسو هغه وصول کړلی، چونکې خلکو په باندې پیسې هم ورکوي، تاسو په کم پاور په کم اختیار باندې چې کومې 2.5 لکه روپۍ وې تاسو په څه طریقه باندې راواخیستې دي؟ ډېره مننه شهنشاه ورور. اصل کې په 2.5 لکو باندې که زه نن خبره کوم د تیرو د متاثرینو دپاره د تیرو د کډولو دپاره، نو دا بالکل مولا داسې مخصوصیږي. موږ مشرانو به یو متل کولو چې پلونکی اخکار ګټي او سار بیلي. نن د مونږ د تیرو د کډولو په سار باندې خبره راغلیدو. یو طرف له 2.5 لکه روپۍ دي چې په هغه پورې خلک څومره وشرمېدل، څومره ذلیله شول، څومره فرمولې ته بدله شولې، و هغه د چا په لوز باندې چاله په کومه طریقه باندې میلویږي. اینه تو په خپله خبرو کې ویلو چې خلک پرې باندې 1 لک روپۍ ورکوي، د هغې باقاعده د موږ سره ډېر ثبوتونه شته، په دا کې شک نشته، 1 لک روپۍ ورکوي. بیا تو دا خبره وکړله چې یاره هغه ټوله څنګه میلو شولې، نو د مو د راخستو فرموله ډېره شفاف وه. د وړاندې ورځې نه مو دا خبره کوله چې د یوې خبرې نه تیر شو چې خلک ته دا ماویي چې دا د تیرو د اوسېدونکو تاوان وشولو. موږ بار بار ویو چې دا د ټول خیبر د اوپریدو تاوان وشولو. په تیرو کې که څوک اوسېږي نه، نو د تیرو نه یو آمدان و، هغه د پټي په ذریعه کې، هغه د سبزۍ په ذریعه کې، هغه د بانګو په ذریعه کې. همدغه شونتې د مو یو ډېر واضحه مثال و چې خلکو له به مو د اول نه ویلو چې په خیبر هاوس کې به کله جرګه وه او مشرانو به ویل چې تیرو والا خلک مشران ته نربیل شو، نو مو به د هغې مخالفت کولو چې یاره ډېره عجیبه خبره خبره په ټول خیبر باندې راغلیدو، درد و تکلیف په ټول خیبر باندې رہی. و خلک چې کم دی غټ قوت د ضلع په سطح باندې خلک نوست دي، د ټولو پردي په سطح باندې خلک نوست دي، و خلک یې دومره د خپلو مفادو دپاره خبره وړوکي کوي چې هغه وایي چې تیرو خلک تیر اوچات شو، چې تیرو خبره وکړو که نه. نو په اصل کې مو دا هغه ورکړی و چې یارې پر تیرو کې د ټولو نه غټ تاوان خو د مو شوی دی، مالي تاوان که تو سوچ کو د 15-20 کروڑ روپو کور د مو ورون شوی دی، باروتي د مکیب کې شوي دي. نه یا چې ته مو نه د تیرو خلک وچتوې، زه څه شی پوتې شولم. خو بهرحال ډېر په تفصیل کې نه دروم، خلک ډېر په معمولي کړه باندې نن سبا پوهېږي. بیا چې مو کومې روپۍ راواخیستلې هغه مې خلکو له یو مثال پیش کړلو.
چې زه په د بوړې توسیل په ایریا کې اوسېږم، زه په قوم ملک دین خیل پورسلوب کې اوسېږم، د دغه ځای اوسېدونکی یم، موجوده په پېښور کې پاتې کېږم. خو دا د مو یو عیني و قانوني حق دی. په تیرو کې زه پټای لرم، په تیرو کې زه کور لرم، نو د هغې په بنیاد باندې د مو بایومیټریک وشولو. بیا هماغه شانتې مو د خلکو سره یوه وعده وکړه چې دا د هغو خلکو دپاره چې هغه دومره غریبانون دي چې په تیرو کې کور جوړول دا ډېر سخت کور دی چې هغه په تیرو کې کور نشي جوړولی، خو پټای یې شته، تاریخ یې شته دی. هغه که نن د تیرو نه خلک در په در شولو او خلکو نه پټي پاتې شو، د هغو پېښور د خلکو نه هم پټی پاتې شو. بله ځکه چې داسې درته وایه چې لکه موږ څومره معلومات کوو هغو په مطابق باندې که تاسو وګورئ په ضلع خیبر کې تاسو په روزانه بنیاد باندې اکټیویټیز هم کوو، تاسو خپلې خرچې هم چې وګورئ په لاکونو د ورځې په حساب سره. عبید صاحب چې کوم تاسو مشر ورور دی هغه خلکو سره مرستې کوي، هغه په سوشل میډیا هم نرځي او خلک د سوال کوي چې راځي کوربور څه دی چې دومره د ورځې په حساب سره لاکونو روپۍ خرچه کړي، دا به تاسو څنګه جسټیفای کوو؟ دلته خو د مونږ په وطن کې مسلې شته دی. زیاتر هغه کورجوړي خلک چې هغه رزګور لري، هغه کارخونه لري، هغه لږ ډېر پیسه دوره دي. زه خو په هغه لیست کې ځان نه راولم، زه د غریبانونو په طبقه کې به ځان راولم. خو دلته نن سبا د مونږ د الوکې او د وطن د سکیورټي حالات د حد له رسېدلي دي چې ته چاله خپل رزګور نشي خلی، ته چاله خپل آمدان نشي خلی. خو ډېره یوه واضحه خبره رو، زه که لږ آمدان وي مو که ډېر آمدان وي د مو، خو د یوه خبره زه حلفن کولی شم، زه که 2 روپۍ ګټم 1 روپۍ زه په خپل ځوان او په بچي او په فیملي باندې لګوم، او سره د 2 روپۍ چې کومه دا زه د خپل وطن دپاره، د خپلې پارټۍ دپاره او د وطن د بچو دپاره یې زه لګوم. هغه د مو هم او دغه شانتې د مو مشر ورور عبید حسین چې کوم دی د هغه هم دا طریقه. ډېر خلک تاسو به په کمنټس کې هم که سوچونکې موږ واضحه کول غواړو، ډېر خلک په سوشل میډیا وی چې رازق چې کوم دی ډون دی، قبضه مافیا دی، هغه دی دغه. یو خو دغه خبرې وضاحت چې وشي چې تاسو د وجې نه د لقب تاسو له ویلې ملو شولو په پېښور کې چې کوم د مو خلکو له کوم ستونزې مشکلات وي تاسو نه مخکې د چا د وجې نه کومو خلکو له تو سپورټ ورکړلو چې هغو خلکو د سپورټ د وجې نه هغو مسالې حل کړلې، دا لقب تاسو له په هغه وجه ملو شو که نه دا خلک همداسې ځان نه وي؟ دا به زه د ځان دپاره مو د هغو خلکو دپاره د خپل رب نه دا سوال وکړم چې الله تعالی د هغه وخت راولي چې مونږ پبلیک پروف ګوډي کې نه ګرځو، مونږ د ځان سره پولیس والا نه ګرځو، مونږ د ځان سره اسلحه نه ګرځو. الله تعالی د هغه ورځ راولي او د هغه وخت په ارمان باندې یم چې الله تعالی به په مو باندې هغه وخت څنګه راولي چې زه د پولیس والا یا د مو کم محافظ دي چې دا زه د ځان سره ونه ګرځوم. داسې د ډېرو خلکو باقي د خلکو خولې چې کومې دي دا نه بندېږي په یو حالت کې چې غریب وي ملنګ وي هم د نه پرېږدي، که بیا د دوکاسو د خدمت جوګه شي په هغې کې د هم نه پرېږدم. که په مو باندې ته نن ورځ پرې چا دا ثابت کړله چې په عبدالرزاق چې ته قبضه ګروپ کې ملوث دی یا په کم ظلم جبر کې ملوث دی یا د اسلحې په شومنټ کې ملوث دی یا د ده خلاف چې ته اف آی آر دی یا د ده خلاف چې ته د چا سره افراط کړی دی، د چا سره یې دوکه کړې دو، نو زه به د ټول قوم مجرم یم او زه به د توسې سوشل میډیا په وساطت سره د خلک چیلنج کم. خو البته که مو زه ټوپک ګرځوم یا زه کم محافظ پولیس والا لیګل ګرځوم هغه به زه د مجبورۍ ګرځوم. باقي توسې دا مو کتل په نن ورځ باندې مو په دا دیرا کې د 2 فریقینو جوړه شوې چې هغه خوني دشمني وه. دا هغه یو عمل دی چې الله له خوښ عمل دی. بیا ځینې شاید داسې وي لکه اوس یو سړی لمونځ کوي، فرض عمل کوي، عبادت کوي، دا دی پوره نه لري چې ته خلکو له وښیه، دا د تو د الله په منځ کې رابطه ده، دا د تو د هغې دنیا ګټه ده. خو تاسې صحافیون یو سوشل میډیا ده چې یو سړی دی نه پوښتنه وکړي بیا د سړي مجبوري شي چې زه لږ ډېر وضاحت وکړم چې هسې نه زه دغه له چوپې باندې پاتې شم بیا خلک بله پروپیګنډه کوي. زه دا ویلی شم چې تاسې د موږ په وطن کې هغه کورنۍ د هغو کورنیو نه پوښتنه وکړو چې هغه د 80 کلونو په دښمنۍ کې وي او 80 او 40 مړي کړي وو. په هغه کې د اپریدي قوم لښکرې به چې ورته ویل هغه پکې ناکام شوي وي.
د قومونو مشران ملکنان د پولیټیکلي نظام عدالتي نظام دا پکې ستړي شوي وو د هغو دښمنۍ نه وې ختمې شوې الله تعالی موږ ته وسیله کړلو نن سبا د پښتنو په سیمه کې ګوره د پښتنو په مشاعره کې چې ته وخت تېروې ته به ځان وجس کوې ته به ځان عاجز خویه جوړوې هله به تو پښتو نه مني هله به ته په فریقینو باندې ځان منې مونږ الحمدلله که کم خلکو روغه جوړه کړې دو مونږ په داسې انداز نه دو کړي چې مونږ هغه له د تکبر په لهجه کې راغلي مونږ اول خپله لهجه د ملنګې کو مونږ هغه لهجه او هغه لبوس ځان نه جوړ کړو چې الله له خوښه عمل دی نو چې یو لبوس یوه لهجه الله له خوښه وي هغه د ده بندان خوښوي نو د مونږ د دغو ټولو خبرو د دغه ټول سټرګل راز دا دی مولا داسې یو سورسز په مطابق دا خبره شوې وه چې د رازق صاحب به داسې به وایي چې په سیاسي خلکو کې یو کاس داسې و چې تاسو سره په دا باندې مخالفت راغلو چې هغه د اسټابلیشمنټ په خوله باندې وایي چې په ضلع خیبر کې د سهیل خیروب کمپین وچلاوه تو یې مخالفت کړی دی او په بل طرف په سوشل میډیا باندې دا تاثر دی چې رازق چې سهیل افریدي کم کارکردګي د دغه مخالفت ځکه کوي چې دا اسټابلیشمنټ لانچ کړی دی په دا خبره باره کې ته څه وایي خبره دا ده شاهنشاه صاحب که مو دا حق نه وي چې زه اپوزیشن کردار ادا کړم خو بیا یوه خبره که زه دا حق لرم په سیاسي دایره کې چې زه د په چا باندې په اصولي تنقید وکړم زه د اپوزیشن کردار ادا کړم په دا باندې به د مو وزیر الله سهیل ورور نه خفه کېږي که د ده په زوت ویرې مې خبره کړې وي خو بیا به زه داسې وایم چې زه سیاسي نابلغه یم زه په سیاسي سټرګل باندې نه پوهېږم خو که بیا داسې یو عمل وي چې هغه زه د وطن غوښتنه ترېنه کوم زه د تیرو د کډولو پوښتنه ترېنه کوم زه د خیبر د بدامنۍ مطالبه ترېنه کوم نو هغه خو دا نه بل طرف له تو دا خبره وکړه چې تو د هغو خلکو مخالفت کړی چې هغه د اسټابلیشمنټ په خوله باندې د سهیل دپاره پلانونه جوړوي بالکل د مو د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور کې دا نشته دی چې ته د چا حکومت رسملوه دغه له عوامي منډیټ مې لودی په کور دی چې دا خپل ټینیور پوره کړي و دغو د خلکو سره کمې ودې کړي دي چې هغه ودې سره پوره کړي که ودې سره نه پوره کوي دا به عوامو په عدالت کې خپل ځان وښیي په راتلونکي الیکشن کې دا به د عوامو په عدالت کې پیش کیږي موږ په نن ورځ باندې د پی ټی آی د حکومت یا د وزیر الله په وزیر الله توپ ختمېدو په پیور کې نه یو مونږ یو چې دوی خپل ټینور پوره کړي مونږ به خپله چې کومه عیني غوښتنه وي هغه به ترېنه کوو خو په داسې سازش کې په داسې ټولګو کې عوامي نیشنل پارټۍ له نه د صوبې نه د اجازه شته نه د مرکز نه او نه د عوامي نیشنل پارټۍ په منشور کې شته چې تاسې د یوه وزیر الله خلاف ودرېږو د ټولګي سره ودرېږو تاسې وزیر الله صاحب ډسټرب کو یا تاسې د هغه چې کم ایم ان ای دی کم ایم پی ای دی هغه له تاسې تکلیف جوړ کو هیڅ کله موږ داسې کردار نه موږ له اجازه شته او نه داسې کردار موږ ادا کوو الیکشن کې داسې معلومات موږ له راغلي چې تاسو له په شرایطو باندې دا ویلي شوي وو چې تاسو په شرایطو باندې موږ ایم پی ای راولو یخ شي نه تاسو انکور وکړو بیا یو بل سړي په هغو شرایطو باندې ورسره روزي شوه آیا دا خبره ټیک تو دا ټیک تو خو سل په سله ټیک تو دلته د مونږ په کلي وطن کې پښتو دو دلته د مونږ و د کلي وطن په منځ کې ژبه او قول دی ځینې شیونه داسې وي ارمان دی چې د مونږ په منځ کې ځینې قولونه او هغه نه وایي نو مونږ بیا نن هغه حقایق خلکو له مخامخ مخې له ایښي وای او حلفن به یوه خبره کړې وای چې دی نه دا ثبوت او دا د طریقه باندې خبره شو بالکل د الیکشن نه مخکې مولا دا افر شوی و هغه مو ریجیکټ کړی دی ځکه چې دلته په ازودو امیدوارانو کې تاسو لا به د مو د پوزیشن پاته لګېدلې وای چې کله د تحصیل د چیرمنۍ الیکشن و چې هغه مو په څومره لیډ باندې ګټلی و د هغې په بنیاد باندې مولا بالکل دا افر شوی و خو مو ریجیکټ کړلو ځکه چې په شرطونو باندې دلته مونږ د عوامو سره په سټیجونو باندې ودې کړي دي دلته مونږ خپله پښتو کلی وطن سیاسي لهجه چې کومه ده دا مونږ نه ډیمیج کوو په داسې شرطونو باندې زه د خپل هغو شرطونو د هغې ایم پی ای توب نه تېر شولم نن هغه خلک تاسې وکتلو چې په هغې اګریمنټ کې یې ایم پی ای توب اخیستی دی نن هغه څومره ذلیله شول د عوامو په عدالت کې هغه څنګه ځان پیش کوي یا د عوامو په نظر کې هغه خلک څنګه دي هغه خلکو ګوره تاسې که کتلي وي
کورونونه یې راخستي وو چې موږ ټول سټرګل به دا د عمران خان د خلوصي دی پورې نن د غو سټرګل د عمران خان د خلوصي دی پورې که هغه په خپله کې د پی ټی آی ګوند دی نه د وزیر الله خلوب چې کوم ګروپ جوړ دی د هغې حصه جوړه شوې ده هغه نن د کرپشن د پوره خپل ځون پیش کوي هغه نن په کرپشن کې لګیا دی هغه کرپشن کوي نو دا د الله تعالی ډېر غټ رحم دی چې موږ په وطن باندې د وطن په سیاسي حل و ځلو باندې د چا سره کمپرومایز نه دی کړی ډېره مننه شکریه